ټول دوستان دا ویډیو د اصلاح په نیت باندې ضروري واورئ. کم خلک چې وایي د پیغمبر اسلام مور او پلار کافران وو، هغوی چې کوم دلایل وایي د هغې لږ وضاحت کول غواړم. یو دلیل دوی دا وایي چې پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک د خدای تعالی نه د مور او پلار د مغفرت دپاره سوال کولو الله تعالی ورله اجازت ورنکړو، او د خدای تعالی نه یې د هغوی د قبر زیارت اجازت غوښتو، نو خدای تعالی ورله اجازت ورکړو چې د هغوی قبر زیارت ته لاړ شه. نو دوی د دین دا دلیل نیسي چې ویره د مغفرت د دعا نه ځکه منع کړلو چې هغوی کافران او د کافر دپاره دعا دا نشته دی. دوی چې کومه دا خبره نیسي، موږ ته وایو چې یاره نه، دوی دا مؤمنانو، ځکه مؤمنانو چې خدای تعالی ول د قبر د زیارت اجازت ورکو. که چېرې دا مشرکان وي نو خدای تعالی به ول د قبر د زیارت اجازت نه ورکولو. او دلیل په دې باندې څه دی؟ اوس دلیل په دې باندې دا دی چې الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي لا تجدو قوما یؤمنون بالله واليوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. په مؤمنانو کې به هم داسې یو قوم نه وي چې هغوی په الله او په ورځ د قیامت باندې ایمان لري، او بیا هم دوی د کفارو سره د مشرکانو سره هغه خلک چې هغوی د خدای او د خدای د رسول سره دښمني ساتي د هغوی سره بیا دوی محبت وکړي. مؤمن سړی د هغوی سره دا محبت نشي کولی. هم او دغه رنګې دا په ډېرو روایاتو کې راځي، یو صحابي و، نو هغه به د خپلې مور باندې ډېر مین و، ډېر خدمتونه به ورکړو، خو مور یې کافره وه. مور چې ته خبره شو چې د ایمان نه وړی دی، نو هغې ورته ویې چې بچیه تا خو ما سره دونه مینه ده، خو که تو د پیغمبر صلات وسلام د دین نه وړې نو زه به ځان د ولږې نه مړ کړم. بچی ورته وی مور ډېر مې سره مینه ده، خو که دا خبره تو کې که نه نو دا د یو سا دی، او که داسې د نسل ساګانې وځي که نه، خو زه د پیغمبر صلات وسلام دین پرېښودو ته تیار نه یم. مقصد مې دا و چې یاره هغوی مور او پلار هر څه قربان کړي، عام صحابي، عام مومن، پوه شوې. نو چې پاتې شو پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک، نو پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک هغه په باره کې دا خبره سره ممکن نه ده چې یاره کافر او مشرک دي، د خدای تعالی دشمن دي، او پیغمبر علیه السلام دې دغه قبر لځي. خو چې پیغمبر علیه السلام یې قبر له تللی دی، نو پته ولګېږي چې دا مؤمنانو او ځکه له خدای تعالی اجازت ورکړی. اوس بله خبر دا چې پیغمبر صلات وسلام د دعا نه ولې منع کړی شوی؟ ځکه منع کړی شوی چې د پیغمبر صلات وسلام مور او پلار هسې هم خدای تعالی بخلي وو. د بخلي انسان دپاره څوک د مغفرت دعا نه کوي، او د هغوی دپاره د مرتبو سوالونه، نو هغه خدای تعالی د نبي علیه صلات وسلام عزت او تعظیم ادب په دې کې ایښودی دی چې بغیر د نبي سلام د شفاعت نه هغوی له اوچت اوچت مقامونه ورکړي. لکه څنګه چې خدای تعالی فرمایي ولسوف یعطیک ربک فترضی. بل حدیث شریف کې راځي، صحیح بخاري شریف کې حدیث شریف موجود دی، حضور علیه السلام فرمایي د ورځې په قیامت باندې به زه خلکو له شفاعتونه کومه تر دې پورې چې زه به د هغه خلکو په باره کې شفاعت شروع کړم چې کومو خلکو زره برابر نیکي نه کړي، بلکې صرف ایمان یې راوړی او نور یې هېڅ قسمه نیکي نه کړي. نو خدای پاک به راته وایي چې محمد علیه صلات وسلام زه خو هم غفور رحیم ذات یم، دغه خلک به زه په خپل رحم باندې او کرم باندې معاف کړم، تر دوی په باره کې شفاعت مه کوه. حضور علیه صلات وسلام مبارک فرمایي چې دغه خلک به خدای تعالی په خپل فضل او کرم باندې معاف کوي او دغه به جنت داخلېږي. نو دلته چې پیغمبر صلات وسلام مبارک د مغفرت د دعا نه منع کړی شوی دی، نو ځکه منع کړی شوی دی چې یاره هغوی مؤمنانو او خدای تعالی په خپله باندې دا غوښتلی چې یاره زه دوی له اوچت اوچت مقامونه وکړم چې پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک پرې خوشحاله کړی شي، او د ولسوف یعطیک ربک فترضی د دې مصداق وګرځولی شي. هم او که چې د کافرانو نو بیا به له د قبر د زیارت اجازت نه ورکولو.